السلام علیکم ملګرو د کرکټ مینوالو د پاره او سپیشلی د ون ډے کرکټ مینوالو د پاره ډیر بوري خبر ده چې راتلونکي ټایم کې ون ډے کرکټ بيخي ختمېدو والا دی او د ټیسټ کرکټ خو به بيخي نوم او نشان ختم شي چې ون ډے کرکټ ختميږي د ټیسټ خو تاسو تصور نشئ کولای چې ټیسټ خو به څوک نوم هم په خپل باندې نه اخلي جی ځکه صرف او صرف ټي20 کرکټ پي او ټي10 لیګ به دا کرکټ په دا لیګونه به صرف تاسو کته شي راتلونکي ټایم د پاره او راتلونکي چې کم جنریشن دی ای به د ون ډے کرکټ نه 50 اور گیم نه خو نشي اشته جی مکمل معلومات در سره دی ویډیو کې شریکوم د آی سی سی چې کوم میټینګ شوه د ام سی سی یو بل ډپارټمنټ دی چې دا د آی سی سی نه هم مخکې جوړ شوی د هغه باره کې در سره هم انټروډکشن کوم نو ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټونه په خو راځو ام سی سی چې کوم دی 1787 کې دا کلب جوړ شوی دی دا یو قسم له بورډ غونډه څنګه چې آی سی سی دی دا سي ام سی سی د آی سی سی نه 100 کال مخکې 100 کال مخکې چې کوم دی دا ام سی سی جوړ شوی تاسو لا پته کرکټ چې کوم دی دا د انګلند قومي کېل دی نو ام سی سی چې کوم دی دا هم د لندن انګلند کې یو بورډ جوړ شو په 1887 کې او په 1888 کې بدای د کرکټ رولز جوړول 1888 کې د کرکټ چې څومره هم رولز او بدای جوړول تر 1909 پورې 1909 کې بیا آی سی سی جوړ شو جی 1909 کې آی سی سی جوړ شو د کرکټ رولز به آی سی سی جوړول خو هغه رولز به چې کله جوړ کړ نو هغه به یوړو ام سی سی لا ام سی سی والا به خپل د خط په کو چې بالکل دا رولز ټیک دي نو اله باغه په کرکټ کې امپلیمنٹ کېده رولز به آی سی سی جوړل اوس هم رولز آی سی سی جوړي خو ام سی سی والا په چې د خط نه کړي نو هغه رولز په کرکټ کې نه امپلای کیږي نه امپلیمنٹ کیږي جی نو ام سی سی چې کوم دی د آی سی سی نه هم مخکې د کرکټ یو بورډ جوړ کړل شوی دی په 1787 کې قانون چې کله آی سی سی جوړ کوم وی د لچغه ام سی سی ساين کوي نو علاغه اوس ام سی سی چې کوم دی آی سی سی او ام سی سی د یو میټینګ کړی دی د 2027 پورې چې کوم دی اف ټی پی ول ویل شي اف ټی پی پروګرام فیوچر ټور پروګرام اف منا فیوچر ټی منا ټور او پی سټینډ فار پروګرام د کې د څومره هم ملکونه د کرکټ کوي د کې د غي سیریز سکیجول کوي 2027 پورې نو 2027 پورې خدای ون ډے سیریز سکیجول کې خدای په دغه میټینګ کې دا خبره هم وکړه چې 2027 کله بیا موږ په میټینګ کې نو یو بل مخامخ په دې میس کې نو موږ بغوره او ډی آی میچونه د نسکیپ کو چې دا راتلونکي ټایم چې کوم دی هغه ټي20 کرکټ ته او د ټي10 لیګ دی تاسو لپاره زیمبابوے هم ټي20 لیګ شروع کولو والده نامبیا هم ټي20 لیګ شروع کولو والده یونایټډ سټیټ هم ټي20 لیګ شروع کولو والده دوبۍ سعودي عرب هم ټي20 لیګ شروع کولو والده نو کال کې څومره میاشتې کال کې 12 میاشتې وي نو کال کې چې 12 میاشتې او په ټولو ملکونو په ټوله دنیا کې چې تعالی 12 نه زیات ټي20 لیګونه شروع شنو د کلړیان به کم کوي د آی سی سی ورلد کپ په کلوي د آی سی سی ایونت په کلوي بس کال کې به ترو او په جنوري کې به پاکستان په اصلي په فروری کې به د انډیا په مارچ کې به د دوبۍ په اپریل کې به د سعودي عربي بیا به د نامبیا بیا به د بنگلاديش بیا به د سریلانکا بیا بیگ بیش بیا به د ساوث افریقا بیا به دغه نور ملکونه روزي زیمبابوے په کې ټي20 لیګ رو باسنو ترو اوټ د ایئر به تاسو لا صرف لیګ کرکټ ملاويږي چې کله د آی سی سی ایونټس وي چې کله د آی سی سی ورلد کپ وي نو کې د شي هغه نه مخکې بیا ملکونه خپل کې سیریز د ون ډے سکیجول کې خو هغه کې راتلونکي ټایم کې 2027 نه پس 2027 پورې تاسو کته شي ون ډے کرکټ سیریز بم کته شي ون ډے سیریز بم ګوري مختلف ملکونه یو بل کې سیریز کوي خو 2027 نه پس په د ون ډے کرکټ چې کوم دی بيخي سکیپ کوي او چې کوم ټي20 ورلد کپ ته دا به او ټیسټ خو به یقینو مو نشان ختم شي کېدې شي د ټیسټ او د او ډی آی په ځای دی بیا ټي10 لیګ رو باسي ټي10 ورلد کپ رو باسي آی سی سی ټي10 ورلد کپ روزي بیا چې کله ون ډے ورلد کپ ختم شي راتلونکي ټایم کې څنګه چې ټیکنالوژي لګیاره دنیا لګیاره تیزی سره مطلب ډیولپمنٹ روان دي تیزی سره ټیکنالوژي هم نوې ټیکنالوژي راځي دنیا لګیاره ډیره تیزی سره مطلب ډیولپمنٹ ډیره تیزی سره ترقی کوي نو دا غران کرکټ کې هم ترقی شروع ده هغه زاړه پلیران راهول ډریوډ او برین لارا چې په ټیسټ کې بدل لودر نو 15 ورځې باغی گیم کولو مصباح دا غړ کې لړاو نمونه بيخي ختم شي او هغه کلړیان براتلونکي ټایم کې مطلب دغه وی مشهور وي چې څوک پاور کې سلور چکی وي څوک پاور کې 15 چکی وي 30 کلړیان وي 30 بالران وي 30 بیټسمنان وي شارپ فیلډران وي کرکټ په ډیر 30 شي راتلونکي ټایم کې 2027 پورې خو ام سی سی او آی سی سی چې کوم میټینګ کړه کې ون ډے سیریز شته خو 2027 نه پس په د ون ډے چې کوم دی بيخي سکیپ کوي او دغه تاسو له چې مو وي دومره ډیر لیګونه چې مطلب او بیا کرکټ کې پیسې هم ډیره زیاته شو چې څومره هم ینګ جنریشن د
کرکټ سره شوق ته نو اوځي غوړې دا تاسو لړې راخمو کارو که تاسو کې ټیلنت وي نو ځان نه څخه پلیئر جوړ کړئ راتلونکي ټایم کې کرکټ کې دومره پیسې چې د کال 3 لیګ هم کې کنه نو اربونه روپۍ وګټي چې پی ایس ال پکې کې او بیا پکې چې خکې لاړي بنگلاديش پریمیر لیګ د اخوا د خوا لیګونه چې پکې نو 12 روپۍ ګټي نو کرکټ کې را روان ټایم کې اړنده پیسې راځي خو چې چا کې ټیلنت وي او چا سره د کرکټ سکلز وي هغه د پاره هر څو کرکټ کلاړي هم نشي جوړېدای دا هم ډیر سخت مهنت غواړي ډیر زیات او د کې بیا نېشنل چې کم پاور هغه هم انسان سره چې وس ډیر بالران کډیر هم پریکټس کوي ډیر هم مهنت کوي دا غي پیس نه دا غي پیس نه سیوا کیږي 130 او 132 او ډیر داسې بالران چې پریکټس هم نه کوي 145 او 150 کې بالولي لکه شعیب اختر در مثال در کوچ غل الله پاک نمبر طاقت ورکړو جی نو دا د کرکټ حواله سره یو غټ اپډیټ مې در سره شریک کو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام